اویس قرنی په غره کې اوسېده چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه پاغه بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو لکه خیالو کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا لکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل فکر راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا پاغه غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غله یوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېرو جړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چې عمره د خرش عمر فاروق ورته پاسه دو لارې لور تر نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ د خطبه وای یو غلام را پاسه دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کوسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وي چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وي مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاو گد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدو صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدولې جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخه ج منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشومې غېږ کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د پاره ورچا د پاره دی وې زما د غي کې استا امانت ته استازوي ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغري ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي واله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو عثمان خلیفہ شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري په چلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنه زما ځان دلار شي خود دوی ځان دی بچ کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو قران لستا او رستو نه په تبرو فسيكفيكهم الله دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پرېوت زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام دې ته وی نظام اسلام دا عثمان سړی ولا راغې و پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینا کینا بچا قافله رااله د 200 خانو ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي وی خم ورکا وخ به یوس ویجی دا وخ دا سه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا وخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا وخ می دلا ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دلا ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې ویجی ویریدم وسو یری دی واسنه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شبده ده نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي دته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام دیکھو وګوره د عثمان ذی النورین رستو حضرت علی خلیفہ شو حضرت علی خلیفہ شو بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا ونه حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته چې بی بی فاطمه ته وړو لار کې یو ملنګ پروت ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شي اے علی کا دمره خدمت کوله شه ډیره خده کینا انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار حضرت علی په خپل لمن دا غړي خله پاکه ول بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای او بی بی تعالی مې انار وروړو خلدي پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریوت ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دي چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کول شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نکمه وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد
وی شاید کزوی مې وی بکنی پاتې وي وی صاحب خپنشي سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخته راواغستو د بادشاہ نشخ او مغه سي په سر کېده یو څو لخته وینځه واله اچ را پاسې د نو ډېر و جړل بیا و خندل خایو خندل د دلا سونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب ام خندل زکا چې د ډېرې مودینه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالن کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی پادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټای به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشه انار راوړل خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولت خواګه وګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار سکه نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکه ونا هغه استا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانه ورکې وزستانو کوي نکو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک
اللهم لبیک. دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دے خوا. ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراو چې یا الله داسور ازلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک آواز میں واوریدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا. ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک. نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خوښ نو زکنا نازل مې ورته وی چې کاکا خبره دی خو وکړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول او راول وې دو ساته وتا 2 غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار شم. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا. دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چې هغه به د دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی به په میدان کې لګي. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو به 2 سيزونه تاسو تفریحي دي. یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت ده. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چری نه گمراه کیږئ چری به نه ذلیلېږئ چری به نه خوارېږئ او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پرېخو نو خدای به تاسو پری چې خدای تاسو پریدي نو ذلیل قوم بشئ رسوا او شرمېدل قوم بشئ خلق بدر پسې ډرای وای خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نلارم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او که امانتم محفوظ ساتلو نو بول بمبالای. سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کے اهل مکہ و اهل مدینہ کے ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه الله وی داخل شي په ټول اسلام کې
داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی یې، تاسو سکار دی. امیر به زمونږی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر. یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه. نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په وګا چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچله په سوړه واله. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو. اوس صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچله روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړ بچ کا دا به خرڅ کم طالب په انار رو. اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړې ابو بکر لور کړ، هغه یو وړ واپس بیت المال کې داخل کړ. ما خام کور تراغه وی انار، وی بیبي انار خو له څه کې استا وړم بیت المال کې داخل کړو. آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي. معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دیته وای. قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و، د اوسای په سرمن لیکل شوی و، د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا، په کې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وای چې استغفر الله،
په خدای مې دې قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم، چونکه پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي، جهاد وکړي، وه یو سرونه ته قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی، لګ نرمي کوا، پیغمبر خو به نرمي کولا. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کولا نو البته قران نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یو یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفی، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده، 15 سيزونه او د بیت المال ور سره، بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهله شوی و. دس یو خوا چې ململه بد دې پایرو بس، یو د لرګي کاسه وا چې دې کې بروټای خوري، 2 جوړې جامې وي، یو د وړي او یو د جمی، یو لوی صادر او د خامتا چې دا باغوندیم کمر شیم دا به د کفنمی. زما عزیزانو چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه، بیبي عائشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا ز چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا، زچ مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطی شي، چې خدمت منقطی شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي، څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دیته وی نظام اسلام. عزیزانو دې کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلو چې تبا راځي او سلويخ ورځې به چلاو باسي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز تا، رستو قوم کې یو سړی و هغه یو څخه جوړ کو، او هغه څخه س आवाज کول، نو قوم ته وی چې راشي دا وګورئ. موسی علیہ السلام لاړو
چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کوهی تور ته تله دی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلوه خورز تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده لګي چې دا خدای دی موسی ال تور پسې تله دی او خدای دل تراغل چې موسی علیہ السلام څو وخت راغی او ویلی دنو خلق ورته چې ثابت ته خو کوهی تور ته تله خدای پسې او خدای دل تراغله کم دی داس خدای دی موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپېړه هوالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېخو نو تا نه ولی تباش او د سخی عبادت ولی شروع نو الله ورته فرمایل چې او موسی ته چتلې نو تا دا قوم رور تسپارلو نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زومه د دې قوم خالق او مالک او تارور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما تسپارلای نو دا بنه تبا کې زما عزیزانو دینه اندازه ولګوي چې پیغمبرانو نه معمولی غوندې سهوا شوی دا اندازه ولګوي شوی ور سره څه دي زمون زندگی ټولا گمراهی او زلالت او بيدینی ده زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشتا د قوم غم چا سره نشتا د دین او د مذهب غم چا سره نشتا نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو نو د دې قوم غم خدای سره نشتا ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تعالی بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر استا خیال نه ساتي قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي دوی به یا الله دا مونږ رانده ولې را پاسي دي خدای مونږ خو بناو په دنیا کې دا څه چلو شو الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند ولې ما را پاسولې زکا چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو
هیر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو بیه تبادا مون خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو ګورئ چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته به راکاږي والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت پورس به تاسو ګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچول یو خدای ته به راکاږي چې الله دا هغه سره دی چې زه حدیثم زه لسته مو په شرمونو شرموله ما زه قرآنم زه لسته ما او بیا به د دنیا دا دور د پاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث با ما د پاره لکارا مدوی چې زما ایمان د امام بخاری غوندیش کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحب زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانې امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې معشوقې پسې ډېر مهنت کړی دی ډېر منډې مې والدي دو قدمه بچلاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه د خدای شکر به مې وویست چې خدایا د رسول الله په حدیث پسې تا مال د تلو توفیق راکنو زه ستا شکریا ادا کوما نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاہ به زله خارج کو زله خارج به بل بادشاہی ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وی چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج کو بل بادشاہی ته بلاړو هغه به ورته وی د به ورته بیا داسې وي هغه به زله خارج کو ټول ملکونو کې وګرځیدو یو بادشاہیم زین ورکول چې زین ورکول نو خدای ته وی چې یا الله اوس مې د زمکه لاندې کا پاس را باندې زمکه تنگ شوا ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي بادشاہان را تخپل کور ترا وستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاری وفات شو چې وفات شو شپږ میاشتې د قبر د خاورونه د مشکو د عنبر لوخړې براوت خلکو به خاورې او تختولې بیا د پنور واچولې بیا به خوشبوړې لوخړې راوت دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري چې دا تربت باقی پاتې قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوزي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی نن 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاہ استاد دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خخته اورنګزیب ورته وی چې رحمان بابا کله کله راځه ما تخپل اشعار وایا ول زه او استاد دربار ته تللو اشعار ویلاو کنه ورته الغوک کېدا چړمبه شعر درته وای ورته اورنګزیب لن پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نل پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کې د مېو جام پلاس کې اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما نو تب مال راضی که زب تعالی درځم بیا ورته څوي و اورنګزیب کارایش
د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا بدای ویلو تلارو هغه تر مرګه پورې بیا د ازرخانه د مهرونا نه کور تراغه کور کې بناستو ضرور په شک شو چې دا د کور نه بار نه وځي دا زما په خزه مین دي خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجنو خزه دلته ګل مل ټمبلی دیو لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي د ناشته خپل مراقبه کې او داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وای ورته داسې ګوري ورته وینل دلوي شراب سکلی دی پويګما نن دنوي شراب سکلی دی پويګم پر رخسار دی گل ټومبلی دی پويګما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم سہاجت دې چې د خط په مولال ولما سہاجت دې چې د خط په مولال ولم دا دې زما په باب لیکلی دی پويګم که هر سولا سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پويګم رقیبان زکه تیرا پر رحمان کاندي رقیبان زکه تیرا پر رحمان کاندي چې تا خوا پوری نیولی دی پويګم سادري پوګوا چلو روان شو ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دي د ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لارو او د زرخانه په مېرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه ده په کنده کې پروت دی یو سړی ول راغی داسې وی خوځول ول څه کې دلته داسې ورته وکړه درویشي خو لوی بادشاہي ده داسې ورته وکړه وسره وې څه کې دلته وې خبر نه يم چې را وستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې پلاس کی کړ خبر نه يم چې را وستم لکه ما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پهوګه کېګ دی اس جوور لوړ نوي ور معلومه اڅړیو عزیزانو عرض می دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نه راوکه خزاوه زلیخا ولې نو خزا شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري واک زمانه ده پلاس واک می د بل ده
زړه وړه د لما تشمی ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو منم چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علی السلام سره نتیجه څه عظیم انقلابات و نباد زلیخا د یوسف علی السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علی السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رستو لمنه تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخې خیر ده که زما لمن وشلید دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والے او ما رستو نه تل لمن نه نیولې لمن دې شلید او یو خبر واره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداری نه کوم ستا یوسف زبوس داغه ذات تابعداری کوم چې چاته مال را کړی نو خو لیوانه یوما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زماغېږي تراوست سو پر چې ستا د رای تعلقو تا خو زما خبره نه منله سو پورې چې هغه ته میزان وسپاره هغه ته زماغېږي تراوستي نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کو ماریا قبطیه یو وینځوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوا په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار بنه راوته دننه بیس د خاور لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شي خو نو کوټې نه به بار نه راوته نو هغه کې به کول حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخي کې کړی سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شه دې هغه بارتوي کا جلال الدین سیوطی لیکلی دي چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کله حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای باندې پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کله ورته وېزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د و پښتا پورې عرض میں داو چې کا حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسیو چې داغي بیا مثال نو په کملار بچ تیر شو په کملار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تلا په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ ار مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال
نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې شي چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې دسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري آی هاي زه خو الله کدا پیژنم خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړ شو ملائکی ورتراله تپوس دې کوي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نونی وي ما نه د رب تپوس کوي ما شپېته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه څه تپوس کوي خزاوه د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوڅو کې بغرزیدا خپې ابل خپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا وخشی د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغېواله وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړلو نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام وګرځولو په سجده پرې وته خدای ته وی چې الله ته په ما مینه خدای زستا ډیره خوخه ما خدای ته په ما مینه بادشاہ دا ګونګړاهټ واوریدو د دې کمرې سره چې غوږی کې خو نو دا وای بادشاہ دروازه وټکولا چې ورننه وته ورته بیا ادب دا څه وای د سموای چې خدای ته په ما مینه د سوای چې خدای ز پتا مینه
هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته ځا بیا د بابا روزا باشا دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی دی وخت کې زستا وینځه نیم زستا د ورځې وینځه بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وای تم بادشاہ داغه بنده بادشاہي او ملک او سلطنت درکړې ده ټول شپه د پروته زما ټول اورستا په خدمت کې زړه اوچوي او د شپې په یخو بو د سکم او دیر سپاره په 2 رکعاتونو کې وای کا په ما مین نه وای نو د شپې به مال دا توفیق را کولې چې ځان ته ودرولې خو زبه مو د پرته وای خو په ما مین نه چې ما د شپې خوب ته نه پریدي او ځان ته وی خو درولې قوت صرف یو د خدای دی د بل چا نشته هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشتن دا اسمانونه دي دا څومره عظیم مخلوق دی څومره عظیم الله یا ورځ به پسترګو درته وخه پسترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونو دي زیرونی سم څه وخت کې نو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بنی آدم په د اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی داس وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوی وړای په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي استاد غر څه چې دا یو دیوال خوځولې شي دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړای مالوچ چې ډنډت والا په اډنډت باندې وਹੀ او داسې الوزي وې دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي یوم یجعل الولدان شیبا او دا به دومره سخت ورځ وي دومره چې الکان به پکې د ډېر hebat نه سپینګيري شي الکان به سپینګيري شي پکې السماء منفطر به الله وی پسترګو به درته وخه چې د اسمانونو به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه مور به د لور نه لره لره منډه وي او لور به د مور نه لره منډه وي زوی به د پلار نه لره منډه وي او پلار به د زوی نه لره منډه وي رور به د رور نه منډه وي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکی به بیا را جمع نه کما ستا دا ډوکی به بیا را جمع نه کم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا پخپل ذات می دی قسمی چې دا ګوتی دی ګوتی چې دې کې دا کرخم را نه لاندې باندې یقول الانسان یومئذ اين المفر انسان به په دغه ورځ وای چې اين المفر خدای چرتم د تختیدو زیشته کنه یا الله کم خوا و تختم کم خلار شم आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تختیدې چرته شي سپایانو در تات کړه چوری کزان تا افلاطون د زمانه وې تختیدې شي نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولې وي
او د مړی نه تړلې خدای ته پیش کړي نو ته به وې کلا لا وزر تختې دې چرته شي الى ربک یومئذ المستقر. نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده، هغه ته به پیش کیږي، تختې دې نشي. عزیزانو الله دې امان راکړي. ډېر لوی بوج وي د یو ورځې. اوس که تاسو کینوم او درنه تپوس کوم چې بیګا ما خام نه تر اوسه تاسو مر کارونه کړی دي، نو په حساب را کولو به ستړی شي او به تخترانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راو غوښتې شي او در ته به مخ کې کیدی چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا خپل کتاب دی ولولا، دا ولولا تا چې په دنیا کې څه کړی دي، بیا برستو خبرې کوو، بیا به څه. واخر دعوانا ان الحمد لله. پاتی بنشی که فقیر دی که سلطان دے زن سنبالا همر گرانوال دے مری بازن سنبالا همر گرانوال دے ہر سوک دنیا نا پا نمبر زی دمرک پلارا پا سفر زی دمرک پلارا پا سفر زی ہر سوک دنیا نا پا نمبر زی دمرک پلارا پا سفر زی دمرک پلارا پا سفر زی خلاص بتدشی که غریب دی او که خان دے زان سنبال